السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو دوستانو، د خوبونو د تعبیر په سلسله کې چونکې دا یو کړی او سلسله مونږ د 2 کالو نه شروع کړې ده او الحمدلله ډېرو خلکو ته فایدې ورسېدې. یو کس راغی او وی چې ماته لږ تکلیف هم دی، بیا م هغه دم هم کړو او د دم نه بعد بیا هغه وی چې ما یو خوب لیدلی دی او هغه دا چې زه په خوب کې شوده اسکم، دود مال څوک شوده راکي او هغه زه وسکم او ډیر زیات وسکم. آیا د دې به څه تعبیر وي؟ ګرانو دوستانو کتونکو، د شودو د څښاک په حدیث د بخاری شریف کې که موږ وګورو 7006 نمبر حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صحابه کرامو ماته شوده راکړی شول او ما دومره وسکل چې د ما په دې نوکونو کې د شودو سپینوالی ښکاره شو. ډیر زیات مې وسکل، ډیر زیات مې ځان په پریمانه موړ کړو. نو او چې بیا څه پاتې شول هغه مې عمر فاروق ته ورکړل. صحابه فرمایي د دې څه تعبیر دی؟ فما اولته یا رسول الله. د مبارک ورته فرمایي د دې تعبیر دا دی چې علم، شوده دا علم دی. شوده څښل چې دی دا د تا مخکې لار برابرېدل دي. د شودو څښاک د تا د مخکې زندګۍ د خوشحالۍ یو خوشخبری ده او شوده څښل دا د تا د ښه صحت اشاره ده. شوده څښل دا د تا د رزق حلال طرف ته هم اشاره ده. نو دغه ملګري ته ما وویل چې انشاءالله الله تعالی به تعالی روغ صورت درکوي او الله تعالی به تعالی شفا درکوي، مال حال کې به برکت الله اچوي او الله پاک به تعالی مزید ترقی درکوي. نو دوستانو، دا د شودو د څښاک یو بهترین تعبیر چې د حدیثو نه ما تاسو ته د دې تعبیر وړاندې کړو. رب العالمین د مونږ تاسو له په دواړه جهان خوشاله راکړي. جزاکم الله.